دا واخله پرې لږ روپۍ دي. ډېره مهرباني احتشامه تا زما ډېر سخت وخت مدد وکړو. دا پیسې به تا ډېر ژر واپس کړم. هیڅ خبره نه سلمانه، دا پیسې زما اکاونټ کې پرتې وي نو خلا چې ستا په کار راشي. ښه په ارام یې راکړه، ستا دي مادي نشته. زه سید وروره احتشامه، زه دا نو ورځمه. سیف شو. لالا ته غوښ اندل کې ناسي، زه بلا شم منډې ته سودا وروړم. ته دې کونټر خل ساده زه لړم. ودرېږه احتشامه، خبره وره. جی لالا وایا. کینه دلته کې ته ما سره. لالا وایا کنه خیر خو دې. زه د ډېر وخت نه تا ګورم، خلکو له دا پیسې ورکې. دا ښه خبره ده. لالا ته څنګه خبرې کې؟ او چې موږ سره پیسې شته نو خلکو له خو به ورکوو کنه، او د چا مدد کوله داسې بده خبره خو نه ده. خرو ته مال یو خبره وکړه چې کله ستا د پیسو ضرورت شو دا خلک به تا د پیسې درکوي. لالا موږ ته ولې ضرورت راځي؟ الحمدلله زموږ خدای ورته کاروبار روان دی. د الله فضل دی، موږ ته دې شی کمی نشته. احتشامه چې بد وخت راځي که نه هغه چاته وایي نه چې زه په تا را روان یم. دا دنیا ده، دلته هر سړی خپل مطلب پوره کوي. لالا داسې هېڅ خبره نشته، تاسې پریشانه کېږي. هغه صحیح ده، ته 2 میاشتې صبر وکړه، هغې نه پس چې زه څنګه تا ته ویم که نه هماغه رنګې به ته کېږي. بیا ګورم چې داسې خبره شته و که نه. ښه زه صحیح ده لالا، زه ځم منډۍ ته، ته خیال ساته. لالا دا واخله، نن 22 تاریخ دی او 2 میاشتې پوره شوې. وایه که نه ستا څه خبره وه؟ خروره ته اوس یو کار وکړه، تا چې چا چاله پیسې ورکړې که نه ته اوس هغې ته رنګ وکړه. هغې له ته اوس دا ووایه چې ما په کاروبار کې ډېر غټ تاوان وکړو او ما له خپلې پیسې واپس راکړې. حضرتشاه به رنګ وله میلاو کړه. ها لالا میلاوول. الو یاره سلمانه، ما په کاروبار کې ډېر زیات تاوان وکړو، ما له خپلې پیسې واپس پکار دي. اوهو دا خو تا سره ډېر بده شو احتشامه. احتشامه ما سره خو اوس پیسې نشته، ما اوس نوی کور واغستو. زما ډېر زیات ضرورت دی او که زما د ضرورت نه وی که نه نو ما ته هېڅکله دا پیسې نه غوښتې. پیسې خو به اوس زما سره نه یاره، ما خو اوس نوی نوی کاره ځانه واخیستو. علي خانه ما ستا سخت وخت کې مدد کړی، اوس تا هم پکار دي که نه چې زما مدد وکړې. اوس خو ما سره نشته یاره، خفه نه شې احتشامه. څو شو ولې احتشامه؟ لالا څوک هم ماله پیسې نه راکوي. ما خو یو ځل هم سوچ نه و کړی ما چې کله ای سره مدد کولو. احتشامه وروره په ژوند کې چې کوم دی خپل ځان پېژندل دا لازمي دي. هر څوک ستا په شان دی نه وي، په دنیا کې ډېر مطلبي خلک شته. زه دا نه وایم چې چا مدد کول بده خبره ده، مدد کول پکار دی خو د هغه خلکو پکار دی چې ستا په بد وخت کې پکار راشي. نن سبا وخت کې احتشامه د خلکو لپاره چې هر څوک یې که نه هغې باندې هېڅ فرق نه پرېوځي. لالا زه پوه شوم چې تاسو زه پوهولم. احتشامه زما امید دی چې زما خبره په تا باندې اثر کړې وي. آینده لپاره خیال کوه چې چا هم پیسې ورکې که نه لږ په سوچ سمجھ باندې ورکوه.